د دې تفسیر دا دی چې الله رب العزت وایي وذکر امر دی الله رب العزت وایي چې ما یادوي نو په څه طریقه سره رابیادوي خو یو دا دي دوه الله رب العزت په خپله ذکر کړي په حوالو نه ذکر کوم لومبنی قرآن په خپله ذکر کړي تضرع او خیفه ما چې یادوي نو په پټه او مینه یادوي تاسو د دې امر خلاف یې د دې امر خلاف چې ته یو کس یو څیز ثابتوي نو هغه په قرآن سره ثابت دی د قرآن نص راغلی دی دا به زما لومبنی ټولو لومبنی مطالبه دی چې ته ما د قرآن آیات پېښ دغه آیت ته پیش کوم مناسب چې ذکر بالجار واذكر ربك في نفسك دغه آیات دی مناسب او دا دی خاص کو ذکر بالجار پورې او دا دی لوی غلطي وکړو چې تا دې ته ووایې چې دلته دا ذکر مراد دی چې ذکر بالجار به نه کوئ اوس دا راته وایي تفسیر نصفي والا ښه پوهېږي که ته ښه پوهېږي چې هغه دلته صراحتا لیکلی دی هو عام في الاذکار من قراءة القرآن والدعاء چې دا عام دی مناسب دغه آیت دا عام دی ذکر پورې خاص نه دی دې درته لیکلی دی چې دا آیت شامل دی قرآن مجید تلاوت ته هم که چېرته ته دغه آیت په وجه باندې ذکر بالجار ته ناجایز او حرام وایي نو قرآن مجید تلاوت ته هم حرام او ناجایز وایي ځکه چې دې لیکلی دی چې دا عام دی ځکه لیکلی چې دا عام دی بهرحال محترم